أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. د دې آیاتونو تعلقم د دې مخکې آیاتونو سره ده. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. ملأ اعلی فرشتو چې کله بحثونه کول په خپل منځ کې، دا د تخلیق آدم بحثم دی او د دې نه علاوه نور بحثونه دي. نو ما سره خود دې سو واسطه او ذریعہ نشته چې دا غي نه خبر شوم. نو څنګه زه دا غي خبرې کومه؟ نو دا یوحى الی الا انما انا نذیر مبین. دا خو وحده چې ما تکیږي او هغه وحی په بنیاد باندې زه نذیر مبین. نو که تاسو باندې دا منذر واله بد لګي، عجب بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، دا انذار در باندې بد لګي، نو دا د انذار دا منصب خو ما ته د بره نه ملاو دی. دا خو ما په خپل نه دی اغوستی، دا څه جعلي منصب خو نه دی. دا خو الله تعالی مال دا منصب را کړی دی. نو دا د نبوت دلیل دی. اوس د هغې یوې خبرې تفصیل بیانوي چې په ملای اعلی کې کوم بحث کېده. نو یو بحث د ملای اعلی دا و چې الله تعالی ملائکو ته وی چې انی خالق بشرا من طین انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمکه کې خلیفہ پیدا کوم، او چې پیدا کوم نو هغه به بشری، او چې بشری نو هغه به د خټې نه پیدای. قرآن یو ځای کې وایي د خاورې نه پیدا دی، بل ځای کې وایي د خټې نه پیدا دی، بل ځای وایي دا من سلالة من ماء مهین. اخو خیر د انسانانو خبره کوي، من صلصال من حمأ مسنون. نو دا درې خبرې کوي، خاورا، خټه او من صلصال من حمأ مسنون، ټنګېدلې او خمیره شوې خټه. نو مطلب دا دی چې دا اصل قریب او اصل بعید او اصل متوسط. نو اصل بعید چې دی هغه خاوره ده. نو خاور نه بیا خټه جوړه شو او خټه بیا خمیره شو. نو کله دا یو حالت یادې هغه اولنې، کله منځنۍ او کله وروستنۍ. او دې واقعاتو د تذکرې چې ملائکو ته مې وی چې زه بشر پیدا کوم او ملائکو سجده وکړه، ما ورته وی چې کله زه پیدا کوم سجده به وکړې. سجده ټول وکړه او ابلیس سجده ونه کړه. د دې واقعې د ذکر کولو مطلب او حکمت دلته څه دی؟ نو حکمتونه ډیر دي، خو یو حکمت لوی دا دی چې ګورئ الله تعالی خپله خوښه ده چې څوک خلیفه کوي او څوک نه خلیفه کوي. نو الله تعالی په خپله خوښه باندې آدم خلیفه کړ. او دا خبره اوس په دې ابلیس بده ولګېده چې تا ولې آدم خلیفه کړ؟ زه خو د آدم دا خلافت نه منم. نو څنګه چې ابلیس د آدم علیه السلام د خلافت نه انکار وکړو او وړاندې دربار شو، نو همداسې تاسو د محمد صلی الله علیه وسلم د نبوت نه انکار کوئ او وړاندې دربار جوړیږي. هغه هم د الله تعالی انتخاب او دا هم د الله تعالی انتخاب دی. هغې باندې ابلیس دا اعتراض کړی و چې دې زما نه څنګه زه غوره خو زه یم، انا خیر منه. او تاسو هم دا وایئ چې لولا انزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظیم او انزل عليه الذکر من بیننا. مونږ غوره خلک یو، په مونږ باندې دې څنګه را غوره کړو؟ نو دا خبره خو تاسو د ابلیس نه زده کړې ده. دا و ابلیس دغه خبره کړې و، نو د ابلیس انجام ته تیار شي. بیا نو ابلیس بیا څه شو؟ نو دنیا کې په لعنت شو، په آخرت کې به جهنم لځي. نو تاسو به هم داسې یې. نو بد ساده مطلب دی. اذ قال ربک للملائکة، چې کله ستا رب ویلي و ملائکو ته انی خالق بشرا من طین، بېشکه زه پیدا کوونکی یم د یو بشر، د یو انسان، من طین د خټې نه. د بشر دوه معنی دي. یو بشر معنا دا ده چې د ده دا وجود او دا جسم به داسې نه وي لکه د څاروو په شانته چې په دې ټول وجود به یې خته ولاړي، وړی به پې ولاړي، وچغنې به پې ولاړي او ببر به وي.
نه بشر دا لاس مټې مخ دا بخکاری داسې دا په یختو کې پټ نه لګا راغه ځنګلي سيزونو په شان دي زناورو په شان داسې باندې نو بشر باندې ښکاری دویم معنا د بشر دا ده چې دا په سترګو معلومیږي معنا دا ده چې دا به د ملائکو په شان او د جناتو په شان ته پټ نه وي نو انسان ته چې بشر ویل کېږي نو پرې دوه وجو ته ویل کېږي چې بشر دی معنا دا ده چې د بشره د شکل د ځاندرا او د مخ کاری د ملائکو په شان ته د ستر خلقو د نظر نه پناه نه دی او د جناتو په شان هم د نظر نه پناه نه دی ملائکه او جنات خو د نظر نه پناه دي کړه هغه مونږ ویني مونږ نه وینو نو دا به بشري دا به په نظر ښکاری او اصل نمخه ولا خلیفہ ویلو گویا کہ قرآن مجید کې د انسان دا سلور نمونه دي یو خلیفہ دی یو انسان دی او یو بنی آدم دی آدم او بنی آدم نو دا آدم نوم دی او داغه د اولاد بیا بنی آدم او بل بشر دی نو دا سلور نمونه دي د انسان پر سلور وړ نمونه باندې د قرآن صداقت او د قرآن مجید تشریح راغلی انی خالق بشرا من طین باشک د پیدا کونکي هم د یو انسان من طین د خټینا نو دغه درمیاني حصہ ول ویلا خاور نه خټه جوړ شو او د خټ نه بیا صلصال من حمئ مسنون نو دغه درمیاني حیثیت او درمیاني درجه شو حالت شو فاذا سويته چکل ز د برابر کم یعنی جوړ کم تخلیق وکم د خټ نه برابر کم او دویم ونفخت فيه من روحي او زپوکم پد کې د خپل روح نه د روح نسبت ځان ته کړي د تشریف د پاره بل دا د روح داسې شی نه دی تخلیق خو د خاور نه خو وسړی او شی جوړول شي کنه لکه عیسی علیه السلام چې سورته مائده کې وایي چې انی اخلق لكم من الطين كهيئه الطير انی اخلق لكم من الطين زه به تاسو له خټې نه جوړ کم كهيئه الطير د مرغۍ په شانته شی به جوړ کم نو د خټې نه سړی شی جوړول شي خدا روحی دا روح چې دا د انسان دا انساني روح چې دا حیات او دا روح دا پکې څوک نشي اچولی دا پکې الله تعالی برای راست اچوي نو دا د عالم امر خبره ده نو ذکر دې ته نسبت کو خپل ځان ته نسبت کو دا معنا نه ده زما د روح نه بجزي دا مطلب نه دی ونفخت فيه من روحي او زپوکم پدې کې ورواچوم پدې کې خپل روح یعنی هغه روح چې ما پیدا کړی دی او داغه تعلق صرف زما سره دی دامت نفقعوا له ساجدين فورا پریوزه د سجده کوونکی فورا به سجده وکي دې کې دوه خبرې ذهن کې نن ډېر زیات اهمه چول پکار دي هغه مخ کې هغه باسونه چې وینو هغه کې به مو خدا بهر حال دلته به دا بحث اوله خبره دا ده چې دا ترتیب داسې دی لکه دلته چې څنګه دی د خلکو دا خیال لې چې هغه سورته بقره کې چې ابتدا کې چې څنګه خبره شوې ده هغه سورته بقره راواړه نو تاسو ته پته ولګي چې هغه ځای د دې ځای فرق څه دی ها جی الته فرق دا دی آیت نمبر آیت نمبر 30 دی آیت نمبر 30 راواړه وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً چې کله ستا رب ملائکو ته ووایي چې زه ګرځونکی یم پیدا کوونکی یم په ځمکه کې یو خلیفه نو قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون نو دی بیا وی چې مونږ هو ته داسې کس پیدا کې پس مګه کې چې هغه به فساد کی او ینی بتوي او تسبیحات او حمد خو مونږ وایو استا پاکي بیان او استا لوی بیان نو الله تعالی ورته انی عالم ما لا تعلمون ز پویګم تاسو نه پوی وعلم آدم الاسماء كلها او الله تعالی او خود آدم علیہ السلام ته ټول نمونه ثم عرضهم على الملائکه نبی وړاندې کړه ملائکه ته فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين وما خبر کې په نمونه د دې سيزونو کتا سرشتنی نو قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا دی وی تپاکي متسلم نشته سوا دا غنه چې تا متسخود لیدي انك انت العليم الحكيم بشکت عالم او حکمت والے قال يا ادم انبئهم باسمائهم نو الله تعالی ورته ادم خبر کدا خلق په نمونه د دې سيزونو فلما انباهم باسمائهم قال لم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض
چې کله په نومونو خبر کړو الله تعالی ورته ویلي تاسو ته ما نه ویلي چې ما ته پته ده د غیب او د پټو خبرو د اسمانونو د ځمکې او زه پوهېږم په هغه څه چې تاسو یې ښکاره کوئ او په هغه څه چې تاسو یې پټوئ. نو بیا وروسته وایي وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم، مونږ ملائکو ته ووایي چې سجده وکړه آدم ته، نو فسجدوا الا ابلیس، نو دې سجده وکړه او ابلیس ونه کړه. د دې نه داسې ښکاري بظاهر خلکو ته داسې فهم کړې ده لکه چې الله تعالی ورته وایي خلیفه پیدا کوم، بیا الله تعالی خلیفه پیدا کړ، بیا هغه له علم ورکړ، بیا فرشتو ته وایي چې زه د علم سوال جواب تاسو وکړئ، هغې وایي موږ جواب نشو کولی، نو الله تعالی ورته وایي چې دې آدم ته سجده وکړئ. خلق ته دا مطلب لي. حال دا دی چې خبره داسې نه ده، دلته چې دا ترتیب کم دی نو د دې مطلب دا ترتیب دا وو چې دی دا د ترتیب دپاره نه دی. امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې هغه وایي چې وو د مطلق جمع دپاره راځي، د ترتیب دپاره نه راځي. جاءني زید و عمرو، زما خواله زید هم راغی او عمر هم راغی، معنا دا دی دواړه راله. اوس ما زید مخکې ولې ذکر کړ او عمر مې وروسته ولې ذکر کړ؟ کیدای شي چې په دې کې دا مطلب وي چې دا زید ته مشر دی یا د زید دا راتلو ضروري و، یا په زید او په عمر کې دا عمر د دې زید تابع دی، بل څه وجه ده بل څه وجه ده. خو دا مطلب یې نه دی چې زید مخکې راغلی دی او عمر وروسته راغلی دی. حاجي کلو واشربو، الله تعالی وایي خورئ او څښئ، د دې دا معنا نه ده چې مخکې خورئ وروسته څښئ. ها وکلو واشربو، خوراک او څښاک کوئ، چې تږي یې نو اوبه څښئ چې حاجي یو بابا و خدای پاک دې وبخي، نو هغه به ما ته وایي چې ما به د ډوډۍ نه مخکې اوبه څښلې، نو هغه به ما ته وایي خدای پاک وایي چې کلو واشربو او ته مخکې څښې وروسته خورئ. نو ما ورته وایي چې سړی تږی نو مخکې به اوبه څښي که ډوډۍ به خوري؟ سړی تږی نو څه به کوي؟ ډوډۍ به خوري که اوبه به څښي؟ ځکه چې خدای پاک وایي کلو واشربو، سړی تږی نو مخکې به ډوډۍ وخوري بیا به وروسته اوبه څښي. نه خو مطلب یې دا دی چې وږی یې نو ډوډۍ خورئ او چې تږی یې نو اوبه څښئ. نو واو چې دی دا د مطلق جمع دپاره راځي. نو دلته خلکو ته دا تقریبا د اکثریت مفسرینو ته دلته دا غلط فهمي شوې ده، نو هغې دا مفهوم اخیستی دی او بیا د دې نه دا مفهوم اخیستی دی چې وګوره ورته چې علم آدم الاسماء کلها، الله تعالی آدم علیه الصلاة والسلام له علم ورکو او فرشتو سره خو علم نه و، نو فرشتو ته یې وایي چې اوس د علم فضیلت دپاره اوس د آدم ته سجده وکړئ، نو دا د علم په فضیلت دلالت کوي. حالانکه خبره داسې نه ده، د علم فضیلت دپاره خپل دلایل ډېر دي، خو د آدم علیه الصلاة والسلام ته د سجدې د ملایکو د سجدې دا خبره چې کومه وه دا د علم په وجه نه وه، دا د علم په وجه نه وه. اصل خبره دا وه چې څنګه په دې ځای کې دلته دا ذکر شوی ده چې فاذا سویته ونفخت فیه من روحي، د مخکې نه یې ورته ویلي وو، فرشتو ته هم ویلي وو او د شیطان ته هم ویلي وو چې زه یو بنده پیدا کوم او چې کله مې دی برابر کړو په ده کې مې ساه واچوله، نو چې څنګه پکې ساه واچوله او ده پرنجی وکړو، دا پرنجی خو پکې وروسته ده کړی و بیا ځکه مې ووی پکې، خو چې ساه مې پکې واچوله نو فورا فقعوا له ساجدین، نو دوی ورته سټنډ ټو ولاړ تیار ولاړو، نو چې څنګه پکې ساه واچوله او د دې ژوند راغی نو فورا فسجد الملائکة كلهم اجمعون، ټولو ملایکو په شریکه سجده وکړه. او علم آدم الاسماء خبره بیا رستنی ده، هغه بیا رستو خبره ده، او که د دې خبرې تفصیلات بیا غواړئ د 2009 او د 2012 درس چې دی هغه د سورة بقرې دغه ځای نو هغه په تفصیل واورئ، نو دلته مې درته اشاره وکړه چې اصل خبره دا نور تفصیلات هلته بیان شوي. دویمه خبره دلته دا ده چې اذ قال ربک للملائکة، چې ستا رب ملایکو ته ویلی و چې انی خالق بشرا من طین، نو دا سوال را پیدا کېږي چې ابلیس ته خو یې نه ویلي، نو خبره دا ده چې ابلیس ته ویلي و، ځکه چې ابلیس ته قرآن مجید صورت اعراف کې په صفا الفاظ وایي یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما اذ امرتک، چې ما تا ته حکم وکړو نو تا ولې سجده ونه کړه. دا د 2001 خبره ده غالبا مردان کې یو کس راغی ویل زه د اسلام آباد نه راغلی یم تا نه یو مسلې تپوس کوم، نو ما د اسلام آباد نه د دې مسلې دپاره راغلی دلته څوک نه و چې ویې نه ده ما د علماو نه تپوس کړی دی، ما چا جواب نه دی راکړی. نو ما یې دا به ډېره اهمه مسله تعلیم یافته سړی ښکارېدو، نو ما یې وایه څه مسله ده؟
وی مسله دا ده چې الله تعالی خو شیطان ته نه ویلي چې سجده وکړه نو دی بیا ولې وشړو نو ما ته د شیطان دونه غم راغستی دی اسلام آباد نه مردان ته راغلی دا دی ورسره څه تعلق دی څه زړه دی پې سوځي وی داسې بدنام شوی دی او دا خبره خو داسې نه ده نو ما تا څونه قرآن ویلی دی وی ما ټول قرآن ویلی ما نه دی ویلی که ما یې زه نورې خبرې وروستو کو خو دا راته ووایه چې الله تعالی چې ده ته ووایي چې تا سجده ولې ونه کړه نو ده دا ولې وی چې زه د ده نه ښیمه خو دا به یې ویلې وی چې تا ما ته نه دی ویلی چې سجده وکړه پښتو کې وایي ته مړ نه او ما جوړېلی نه دي نو خو ده د شیطان دپاره اسانه خبره وکنه دا ته چې دومره راغلی او ته د هغه دپاره دومره په غم کې نو هغه خپل غم ولې نه کوو دومره چې الله تعالی ورته وایي چې تا سجده ولې ونه کړه نو ده به ورته ویلي وی چې تا ما ته نه دي ویلي نو ما نه ده کړې او چې ته راته ووایې چې ویې کړم نو دا خبره ده ولې ونه کړه نو سړی خو داسې ګډوډ شو بیا مې ورته دا ووی دا آیات مې ورته ووی سورة اعراف والا چې اذ امرتک ما لک الا تسجد اذ امرتک دا سجده دی ولې ونه کړه تا ته خو ما حکم کړی وی دا خو ما ته مولیانو نه دی ویلي نو ما نه دی ویلي د هغې څه ذموار نه یم او قرآن کې دا شته قرآن کې دا شته چې شیطان ته الله تعالی حکم کړی او شیطان هم پرې پوهېده چې دا حکم ما ته شوی دی دی نه ویلي چې تا ما ته حکم نه دی کړی نو ځکه مې نه دی کړی بلکې د دې دپاره یې بله وجه ویلي چې حکم دی کړی هم دی خو زه یې نه منم ځکه چې قرآن دلته وایي که نه چې ابا نو ابا ولې وایي په دغه صورت بقره کې وایي چې ابا واستکبره ابا انکار ته وایي نو انکار څه ته وایي چې حکم نه شوی نو انکار څنګه کېږي انکار خو هلې کېږي چې حکم شوی که نو دا د شیطان ګوره د شیطان دپاره دومره مخلصین را پیدا کېږي خو داسې خدای پاک مسلمانانو له اسلام نه داسې مخلصین را پیدا کړی نو څنګه به ښایي چې د شیطان دپاره دی و د اسلام آباد نه مردان ته راته خبره باندې پوه شوې د هغه سره یې دونه مینه وه نو بهرحال ته به وایې چې داسې خو نور د اسلام دپاره مینې دپاره هم خلک اسلام آباد ته ځي جی نو فسجد الملائکة كلهم اجمعون فسجد الملائکة نو سجده وکړه ملائکو كلهم ټولو اجمعون نو كلهم او اجمعون ټولو بیا څه مطلب وای ګوره داسې چل دی چې سجده وکړه ملائکو كلهم ټولو معنا دا ده چې په ملائکو کې خو یو داسې ملائک نه و چې هغه سجده نه وی کړي خو بیا دا سوال پیدا کېده او دا به ذهن کې راتله چې دا ټولو سجده وکړه نو څه به یو وخت راغلي او څه به بل وخت راغلي او څه به لږ غونې وروستو راغلي او څه به مخکې راغلي او داسې په قسطونو کې به راغلي نو په قسطونو کې نه دي راغلي دا د سکول او د کالج او د یونیورسټۍ کلاس نه دی چې سټوډنټان ولا په قسطونو کې راځي 15 منټه او 20 منټه او نیمه ګنټه به وشي چې کلاس شروع شوی او دی به وروستو را رواني په قسطونو کې به راځي نو داسې په قسطونو کې نه و كلهم ټول وکړه او اجمعون په شریک یې وکړه ټول یو ځای ودرېد او سجده وکړه نو د كلهم معنا دا ده چې هر فرد ته دا حکم هر فرد وکړه دې ته شمول وایي او د دې اجمعون معنا دا ده چې دا اجتماعیت په اجتماعیت یې وکړه دا هغه کیفیت دی د سجدې او الا ابلیس سوا د ابلیس نه ابلیس سجده ونه کړه نو دی خو د ملایکو نه نه و دی خو د جناتو نه و خو چونکې په دغه ځای کې دته حکم شوی و نو ځکه د استثناء وشوه استثناء خو متصله مي او منقطعه مي استکبر وکان من الکافرین د ځان لوی وګڼه تکبر یې وکړو د وی چې زه د ده نه لوی یم په دې سجده و د ځان بد ښکارېده لکه څنګه چې د قریشو ته سردارانو ته د محمد صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا او په اتباع ځان بد ښکارېږي د ده تابعداري د دې یتیم تابعداري به مونږ کوو نو داسې هغه ابلیس ته هم په دې ځان بد ښکارېده چې زه به د دې آدم ته سجده کوم او د سجدې نه مراد بس سجده وه په دې سجده کې څه اختلاف نشته دا چې الله تعالی به سجده وکړه نو بس دا سجده ده دې کې دا بحث مه کوه چې دا سجده وه او که دا انحنا وه او که دا کږېدل وه او که دا ټیټېدل وو هر څه چې وو خو دا سجده وه او چې سجده د الله تعالی په وینا یې نو د الله تعالی نه بغیر بل چاته جایز ده خو الله تعالی ویلي زما نه بغیر بس دا صفا خبره ده که دا الله تعالی حکم نه وی کړی نو دا بیا ګناه وه خو چې الله تعالی حکم وکړو نو دا توحید دی نو ځینې خلک د توحید معنا دا کوي چې د الله نه بغیر به بل چاته سجده نه کوي صرف نو بیا خو د ټولو نه غټ موحد دا ابلیس شو ځکه چې د خدای په حکم هم ونه کړه نه کوله چې خدای ورته ووایي چې ویې کوه مې نه کوله ځکه چې وایي چې زه موحد یم نو دا مطلب شو دا موحد دی
توحید وی دې ته وایي چې الله نه بغیر به بل چا ته سجده نه کوي. توحید دې ته وایي چې د الله نه بغیر به د بل چا خبره نه مني. او چې الله تعالی ته وایي چې سجده ورته وکړه نو سجده ورته کوه، نو دا توحید دی. توحید یو خدای ته سجدې کولو ته ځکه وایي اوس چې الله تعالی ویلي زما نه بغیر بل چا ته سجده مه کوئ، اوس یې ورته ځکه وایي. نو اصل خبره سجده کول نه دي، اصل خبره حکم منل دي. اصل خبره حکم منل دي. نو حکم یې ومنو. او چې ما او تا ته الله تعالی حکم کړی وی چې یو بل ته به سجدې کوئ، نو موږ به یو بل ته سجدې کولې، نو بیا به موږ مسلمانان به که کافر به وی چې خدای ویلي وی چې کوئ، نو مسلمانان به وکړو. ولې؟ نو موږ به ډېرو خلکو ته سجدې کولې. وایي چې پلار ته سجده کوه، نیکه ته سجده کوه، تره ته کوه، ماما ته کوه، استاد ته کوه، پیر ته کوه، لیډر ته کوه، او ښځې ته یې ویلې چې خاوند ته کوه، نو بس بیا به موږ څومره خلکو ته سجدې کولې چې دا د الله تعالی حکم دی. نو موږ به کافر وو که مسلمانان به وو؟ ځکه چې الله تعالی وایي چې کوه، اوس الله تعالی وایي چې مه کوه، نو نه کوو. نو د مسله زده کړې نه ده، خو هسې لګیا دی. خبره باندې پوه شوې؟ توحید زده کول غواړي که نه؟ توحید خو داسې ته نه وایي چې بس صرف الفاظ گردانه. خجی فسجد الملائکة كلهم مجمعون. البته په دې سجده کې پیغام شو، نو د پیغام خبره بیا د مولانا مودودي نه زده کړه. پیغام پکې دا و چې دا انسان زه د ځمکې واکدار کوم، دی له زه خلافت ورکوم، دی له زه اختیارات ورکوم. تاسو باندې چې کوم خبره لازمیږي نو که دی ښه کوي او که دی بد کوي، خو تاسو به د سره تعاون کوئ. لکه دا پولیس چې دي، پولیس د یو سړي سره ولګوي، وایي چې دا افسر دی، دا گورنر دی، دا ډیپټي کمشنر دی، دا ډویژنل کمشنر دی، دا دي دا افسران دي، نو د دې خبره به منې، دې خبره به منې. دی چې څه کوي نه به کوي. چې بیا کله دی د مشرۍ نه ختم شي او یا ختمول وغواړي، نو بیا ورته ووایي ګرفتار یې کړې، نو هغه پولیس خو بیا ګرفتار کړي، بیا خبره نه مني. خبره باندې تاسو پوه شوئ که نو همداسې دا ملائک دي چې الله تعالی ورته ویلی دي چې دا آدم دی او د اولاد دی چې دوی څه کوي، نو تاسو به د سره تعاون کوئ. تعاون تاسو سره چې کوم تعاون ذمهداري ده هغه تعاون به تاسو کوئ. اوس داسې دی بیا څه کوي، ښه کوي که بد کوي، دا به بیا ورسره زه حساب کتاب کوم بیا، خو تاسو به د تعاون نه انکار نه کوئ. نو بس هغې وي صحیح ده چې تا خلیفه کو مونږ ته وایې تعاون به کوې، مونږ خو ستا بندګان یو، بس تا حکم منو، نو حکم یې ومنه. نو دا مطلب شو. استکبر وکان من الکافرین. گویا کې د آدم علیه السلام په مخ کې د فرشتو سجده دا یو قسم لا د حکمرانۍ یا د خلافت اعلان دی. دا اعلان شو، عملی اعلان شو. دا گویا کې حلف وفاداری هغه پروګرام ولا دا هغه سرمنی وه. دا مطلب استکبر د ځان لوی وګڼو، وکان من الکافرین، او دی د کافرانو نه و. او د کافرانو نه و، نو پخوا کافران کوم ځای و؟ نو معنا دا ده چې دی د کافرانو نه و. کافران خو د خدای په علم کې ډېر شی دي، دا اوس ګوره څومره ډېر شی دي. خو دیم د کافرانو په ټولګي کې شامل و. د کومو کافرانو چې الله تعالی ته علم دی چې کافران به وي په را روانه زمانه کې، او دیم د مخکې نه د الله تعالی په علم کې و چې دا په دې کافرانو کې شامل دی، خو الله تعالی د دې جنت نه رایسته. او دې باندې لږ سوچ کوه دې نکتې ته. الله تعالی د جنت نه رایسته، ورته پته وه چې دا کافر دی، او جنت نه رایسته څو پورې چې هغه د خپل کفر اظهار نه وکړی. نو الله تعالی انسانانو ته دا خبره ښکاره کوي چې ګورئ ته د خپل علم مطابق د هغې پورې به ته په خپل علم فیصله نه کوې چې څو پورې ستا د هغه علم مطابق عمل نه دی شوی. صرف د چا په نیت او د چا په اراده باندې فیصله نه کېږي چې ما ته پته ده د اراده داسې ده، د نیت داسې دی، نه چې څو پورې هغه په خپل نیت او په خپله اراده عمل نه دی کړی، نو د عدل شرط دا دی، عدل طریقه دا ده چې هغه به هغه پورې سزا نه ورکړي. نو الله تعالی ولې نه ورکوله؟ اوس دی څنګه د خدای په مخ کې د علم کې د مخکې نه کافر و، د کسی چلو چې دی کافر و. دا یو ډېره اهمه نکته ده، په دې باندې ځان پوهول پکار دي. هغه دا ده چې د چې په دې جنت کې د الله تعالی خبره منله، نو ځکه یې منله چې ده ته د مرضۍ او د مزاج خلاف حکم نه و شوی. پته هله لګي د وفادارۍ او د بې وفایۍ پته هله لګي. په صحیح معنو کې د وفادارۍ هغه جانچ او پړتال په هغه وخت کې کېږي
چې سړی ته داسې حکم وشي چې هغه حکم د هغه د مزاج خلاف وي د طبیعت او دغه مطابق چې حکم سړی ته کېږي هغه سړی خود مني. حاجي زموږ شیخ عنایت الرحمن صاحب الله تعالی دې وبخي نو هغه باسي د دې خبرو د پویولو دپاره عامه خبره دا خبره نه خو بله خبرې د پویولو دپاره به یو ټوکه به یې کوله وی ملګري په سفر روانو نو وی بیا په یو ځای کې دمه وکړه نو وی چې هغه یو ملګري ته وی چې هلکه خو پاسه خو تم څه کار مار وکړه څه ډکي مکي راغونډ کړه څه اور بل کړه څه دا خیمه جوړه کړه هغه وی یاره ستړی یم ډېر زیاته او تاسو دا کار وکړئ نو هغه بیا ډکي مکي م راغونډ کړو بیا ورته وی زه نو دا غوښه او پیاز او ټماټر دا خو واړه که کنه چې دا پاخه کړو وی یاره ډېر ستړی یم تاسو دا دومره کار وکړو خو دا مو کوئ نو وی بیا یې وی چې زه نو دا اور خو بل کړه نو وی چې یاره جي بس ګرمي ده او څه کوئ خو تاسو دا دومره کارونه کړي ده نو چې په څلورم ځل چې ډوډۍ پخه شوه او ترکاري هم پخه شوه نو وی راځه ډوډۍ وخوره وی یاره دا درې څلور ځله مې ستاسو خبره ونه منله داسې عیاره راځي ستاسو د مخې نه کني نو وی دا خو به ومنم مخامخه وی دا خو به ومنم نو دا خو هر څوک مني چې د هغه پکې طبیعتي چې د ډوډۍ د خوراک خبره خو بیا هر سړی وله راځي خو خبره دا ده چې ورته بیا چې خشاک راوړه اور بل کړه خیمه جوړه کړه چې مني که نه مني نو دا ابلیس چې په جنت کې و نو الله تعالی ته د دې خبره علم و او چې کله آدم علیه السلام یې جوړو د خټې نه نو دې باندې خو ډېر وخت تېرېده په دې خو وخت تېرېده داسې خو نه و نو چې وخت به تېرېده نو دا ابلیس به راته او داسې به خواله داسې به تاوېده را تاوېده ته او دا په زړه کې بیا دا خبرې کولې چې صبر وکړه تا سره به زه پوهېږم دا اندازه دا ده چې ته دا اوس ته لا پکې کوم بابا را پیدا کېږي دلته نو بیا به دته به دا او روایاتو کې راځي تفاسیرو لیکلي دي چې دا ورته پته ولګېده چې د ده خو خولم ده دغه به خوري او د ده خو معده هم خالي ده وایي ښه دا خو به ډکول غواړي نو چې دا ته ډکې نو زه صبر وکړه زه به درته بیا چل وښیم دا آرام او حلالو نه به زه خلاص کړم نو ده به دا په ذهن کې دا پلانینګونه او منصوبې به یې جوړولې او سوچ به یې کوو چې دی به زه څنګه ګمراه کوم او دا خو به کېدی چې زما باندې الله تعالی دی مسلط کوي او دی به زما نه نو دله یو ډېر لوی مقام به ورکوي نو بد دا نو دا به په زړه کې و خو الله تعالی ورته نه وایي چې هلکه دا په زړه کې کومې خبرې دي ورک شه دې نه وځه دا ته څه خبرې کوې په زړه کې دې راځي او نه خو الله تعالی خبر دی خو دی ورته نه وایي چې وځه هغې پورې چې بس ورته وایي چې ما پکې ساه واچوله او بیا هم د هغې پورې چې سجده یې ونه کړه بیا هم چې تپوس وکړو الله تعالی ورته ولې دې سجده ونه کړه یعنی ملزم او مجرم ملزم نه چې مجرمي بالکل او د هغه د جرم بالکل که شمس فی النهار پر ډاګی هم د هغه نه د هغه مجرم نه تپوس خو په کار دی چې تا دا جرم ولې وکړو ته باید دا داسې چل وکړو دا نه چې جرم دې وکړو نو بس تپوس دې مه کوه بدګراز ورکوه دا مطلب شو عدالت خجی فسجد الملائکة كلهم مجمعون یو خدا چې سړی د سر نه د خپو پورې جرمي نو قرآن بیا بل ځای کې ویلي که نه فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان نو هلته خو د جرم نه علاوه بل څه شی شته نه خو د عدالت خبره دا ده چې یو سړی دی او مجرم دی او هغه د هغه په باره کې به ته وایې چې دا داسې وکړه ته سړی صفایي مطلب یې دا دی چې ته به ملزم له د صفایي ملزم له به ملزم دی ورته ملزم وایي ملزم چې په دې الزام لګولی شوی دی نو ملزم له به ته څه ورکې د صفایي موقع به وله ورکې نو الله تعالی به ته تپوس وکړو او دا تپوس او پوښتنه چې کومه ده نو دا چا وی برای راست شوې ده او چا وی دا د ملایکو په ذریعه شوې ده استکبره د ځان لوی وګڼو وکانه من الکافرین او دی و د کافرانو نه او چا وی شو د کافرانو نه قال یا ابلیس نو الله تعالی ورته وی چې ای ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی څه شي منع کړی وی ته د سجدې کولو نه هغه چاته چې ما پیدا کړی دی په خپلو لاسونو مطلب دا دی چې ما د فرشتو په ذریعه نه دی پیدا کړی ما برای راست په خپله پیدا کړی دی خلقت بیدی نو دا د هغه د تخلیق اهتمام ته اشاره ده او بیدی څه مطلب دی نو په دې بیا موږ نه پوهېږو چې په دواړو لاسو مې پیدا کړی دی څه معنا ده نو بد دې باندې موږ نور خوا نه پوهېږو خو مطلب دا دی چې ما برای راست پیدا کړی په فرشتو مې نه دی پیدا کړی خجی نو تا ولې سجده ونه کړه نو استکبرته ته رښتیا لوی استکبرته تا ځان لوی وګڼو استکبرته تا د ده د سجدې نه ځان ته وایې زه ډېر غټ یم او ځان دې غټ وګڼو نو ځکه دته سجده نه کې
ام كنت من العالین او که ته د اوچتو خلکونه دومره غټ سړی چې زما خبره هم نه منې او دته سجده نه کوې نو ته په واقعاتو کې مطلب یې دا دی چې هسې ځان ته غټ وې که په واقعاتو کې غټ لکه دا اوس په اشارو کې دی دغه له د مکې دی خلکو له هم سنبې ورکوي که نه چې دا تاسو څه شی نه تاسو به رښتیا غټ یې که هسې ځان ته د غټ نسبت کوئ هسې چلې په تاسو کې څه کمال دی استکبرتا آیا ته ځان ته غټ وې ځان درته ډېر غټ ښکاري ام كنت من العالین او که نه دی ته د لوی خلکو نه نو دې ځای نه دا معلومیږي اشارو باندې سوچ کوه چې دا ما کان لیه من علم بالملأ الاعلی هغه ملأ اعلی چې کوم هغه غټ خلک وو غټ خلک هغه وو چې الله تعالی خبره یې منلې وه او دا ابلیس په هغه ملأ اعلی کې هم شامل نه و او غټ هم نه و غټ دې ته نه وایي چې د الله تعالی خبره نه مني غټ دغه ته وایي چې د الله تعالی به مخکې ټیټ ګرځي سر ټیټ ساتي نو هغه ملأ اعلی وګوره هغه ته الله تعالی ملأ اعلی وي د اول نه ما کان لی من علم بالملأ الاعلی د هغوی مجلس اعلی مجلس دی ځکه چې خلک غټ خلک دي ملائک او چې غټ خلک دي نو د غټو خلکو د نښې دا ده چې الله تعالی ورته وایي چې سر ټیټ کړي نو سر یې ټیټ کړو او دی چې دی دا د ملأ اعلی ممبر نه و دا د ملأ اعلی د کونسل ممبر نه و ځکه ورته الله تعالی وایي چې ام كنت من العالین نو یاد نو پته ولګېده چې ته خو د ملأ اعلی د ممبر د کونسل ممبر نه نو بیا څنګه نو استکبرته پته ولګېده چې دروغجن په دروغ ځان غټ ګڼې چې په دروغ ځان غټ ګڼې ته غټ نه نو ځکه ورته قرآن سورت اعراف کې وایي چې انک من الصاغرین ته ذلیل یې اخرج انک من الصاغرین صاغر دغه ته وایي چې غټ نه او ځان غټ ګڼې دې معنا دا ده چې دی به بیا ذلیله کېږي بیا دی د ذلت باندې راضي دی د دې ته جوړه کړې ده چې خامخا دې ما څوک ذلیله کړي قال يا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت آیا ته ځان لوی ګڼې ام كنت من العالین او که ته په واقعاتو کې د لوی خلکو نه شمارې نو قال ده ورته وی انا خیر منه زه د نه غوره یم په دې خو پوهېدې چې داسې ونه یم چې غټ یم خو مطلب یې دا دی چې په نور خو غټ نه یم خو د ده نه خو ښه یم دا د خبره نور غټ نه یم خو د ده نه ښه یم قال انا خیر منه د وی زه د ده نه بهتر یم نو دغه خبره چا هم کوله دا د مکې دا خلک هم کوي فرعون هم دا خبره کوله د موسی علیه السلام په باره کې وی ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین وی زه ښه یم که دی ښه دی ام انا خیر من هذا الذي هو مهین نعوذ بالله من ذلک وی دا وی لاندې سپک سړی دی او زه د نه ښه یم او دغه شانې دا سو وی دا د مکې دا قریش هم وی چې انزل علیه الذکر من بیننا مونږ یو او د مونږ په موجودګۍ کې د پیغمبر شو خجی قال نو دوی انا خیر منه زه د نه غوره یم اول یې نه غوره یم ځکه چې خلقتنی من نار وخلقته من طین تا د پیدا کړی م د اور نه او دی د پیدا کړی دی د خټې نه اوس دې ته ګورئ دو درې خبرې دي پکې اوله خبره دا ده چې دی الله تعالی خالق مني نو چې الله تعالی خالق مني نو بس زمونږ خلک هم دغه خبرې کوي الله تعالی اسمان او ځمکې پیدا کړي او انسانان پیدا کړي او نور سپوږمۍ پیدا کړي او دې نه خو بیا خبره نه نو دا خبره خو شیطان هم مني په دې توحید کې خو اختلاف نشته په دې خبره کې خو اختلاف نشته چې الله تعالی خالق دی او که نه دی دا خو شیطان هم دا دی مني خلقتنی من نار وخلقته من طین پوه شو په خبره دویمه خبره دا ده چې دی وایي چې چونکې زه د اور نه پیدا یم او دی د خټې نه پیدا کړی دی نو مطلب یې دا دی چې اور د خټې نه ښه دی اور د خټې نه ښه دی نو دا د بېوقوفتوب خبره دی کوي عناصر چې کوم دي عناصر دا مادي عناصر چې څه ته وایي ایلیمنټس عنصر چې د څه نه دا شیزونه جوړ دي دا چې موږ دا عناصر دي کنه پخوا به وي عناصر اربعه څلور دي عناصر اوس خو د څلور هم زیات دي ډېر شی دي خبره باندې پوه شوې پخوا به چا وی دا شی بسیط دی دا اوبو ته به وی دا بسیط دی اوبه خو بسیط نه دي اوبه خو مرکبې دي په خبره خدا دا زمانه خبره و د یونانیانو خبره و د یونانیانو فلسفه و عناصر اربعه عنصر ایلیمنټس چې د څه دا شیزونه جوړ دا هوا دا اوبو دا خاورې دا څه شی اور یو شی بل شی دا چې څه شي نه جوړ دا وسپنې څه نه جوړ دي دا عناصر عنصر انسان د څه نه جوړ دی
نو دې عناصرو کې د یو بل سره څه تفاضل نشته چې په دې کې دا یو سړی وایي چې هلکه لرګی ښه دی که اوسپنه ښه ده هلکه د لرګي او د اوسپنې په منځ کې کم غوره دی او کم ناغوره دی نو ما لرګی د لرګي په دې کار کوي په هغه ځای کې اوسپنه کار نه کوي اوسپنه ده اوسپنې په دې کار کوي هلته لرګی کار نه کوي دروازې د لرګي په کار دی میز د لرګي په کار دی کرسۍ د لرګي په کار ده سوځولو دپاره لرګی په کار دی نو چې سوځولو دپاره اوسپنې په کار دي چې اوسپنې به سیخان به راوړي هغه به سوځوي خو نه د هر ځای کوم ځای کې سیخ په کارېږي نو هلته لرګی په کار نه کوي او کوم ځای کې به لرګی په کارېږي هلته به سیخ کار نه کوي نو په دې کې تفاضل پکې څه خبره ده خاوره غوره ده که اوبه که اور غوره دی خاوره د اوبو د اور په ځای کار نه کوي اور د خاورې په ځای کار نه کوي ټیک شوه که نه البته دا یو خبره ده چې د ابلیس چې دا کومه خبره وکړه نو دا خبره داسې نه ده خبره الټه ده خبره دا ده چې اور چې دی دا بغیر د خاورې نه یعنې بغیر د بلې مادي شیز نه دا فایده نه کوي دا خپل اثر نه کوي او خاوره چې کومه ده دغه د اور نه بغیر هم کار کوي خاوره کې دا دی ته کنل کې ته پکې ریبل کې ته پکې څه شی کې فصلونه پکې ونې او بوټي پکې کري ګرځې پې پاسه پې اوسېږي کور پې جوړی نو دا اور ته محتاج نه دی اور چې دی البته هغه څیزونو ته محتاج دی چې کوم د خاورې نه دا اور چې بلیږي نو دا د څه نه بلیږي تا بل ورځ ویلي دي الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا نو اور یا د ونې نه بلیږي او یا د ګیس نه بلیږي او د پټرولو نه د دې څیزونو نه بلیږي دا څیزونه خو د ځمکې پیداوار دی دا د ځمکې پیداوار د دا خیالو د دې ابلیس دا خیالو چې په اور کې رفعت دی په اور کې څه شی دی اوچتوالی دی پکې دا داسې او سیزل کوي او داسې په سړي باندې ورځي او زور دی پکې او خاوره چې کومه ده خو ریپړه پرته ده د پاسه پې خلک لګیا دی او ډېر رانونه هم دي پې او خلک پې ګرځي م او خلک تې کار عملي او کني م او پکې اوسېږي او منډې هم پې وایي او درزونه هم پې نو بس واوره خاوره خو پروت شی دی نو د مطلب دا دی چې دا تواضع چې کومه ده دا د کمزورۍ نښه ده او دا رفعت او دا تکبر چې دی دا د اوچتوالي نښه ده نو دا تکبر خو د اوچتوالي نښه نه ده تکبر خو د اوچتوالي نښه نه ده د دې معنا خو دا نه ده چې دا غوره شه اور غوره شه ځکه دې په اور کې څه شی دی بل طرف ته چې راوالې نو اور ته یو شی ور واچوې نو هغه یې ختموي دا شی تاسو ته معلوم دی چې په اور کې واچوې نو هغه زیاتېږي او چې په خاوره کې یو شی واچوې نو هغه څه کېږي خاوره کې موږ تخم ور واچوو نو هغه څه کېږي هغه زیاتېږي نو دا خبره چې صرف په اور کې دا شی دی چې دا د ښکته نه بره زور کوي نو چې د بره ته زور کوي نو ده ته دا وشو چې نه ماله دا غوروالی دی نو دا غوروالی نه دی دا غوروالی کله دروغجن او کله په رښتیا دا مطلب شو نو دا بل خبره دا ده چې فرض کاړو په فرض محال دا ووایه چې زه لکه اور د دغه نه په یو حیثیت باندې څه دی غوره دی د خاورې نه نو ته د دې خبرې چې ته وایې چې زه غوره شوم او دی په دې بل حیثیت باندې ښکته شو نو په تمامو حیثیتونو باندې غوروالی خو د دې نه بیا هم نه ثابتېږي خو په یو حیثیت د غوروالی ثابت شو دې ته فضیلت جزي وایي فرض کا بالفرض نو فضیلت جزئی او په فضیلت کلی کې خو ډېر لوی فرق دی آدم علیه السلام ته فضیلت کلی ثابت دی او که فرض که موږ دا ومنو چې دا اور په یو لحاظ باندې د خاورې نه غوره دی نو دا فضیلت جزئی شو دا د یو شیز کې فضیلت شو او په یو شیز کې فضیلت د ډېرو فضیلتونو په مقابله کې کالعدم دی یو سړی دی هغه ته ډېر فضیلتونه حاصل دي په 99 سیزونو کې په 100 سیزونو کې هغه ته فضیلتونه حاصل دي بل سړی دی هغه ته صرف یو فضیلت حاصل دی یو سړی دی چې هغه په 100 پیپرو کې 100 نمبر یې اخیستی دي 1000 نمبر یې اخیستی دي او بل سړی دی چې هغه په 100 پیپرو کې صرف په یو پیپر کې صرف 100 نمبر یې اخیستی دي نو ته به کوم یو اخلې انټرویو له به کوم یو راغواړې دا مطلب شو خو د ټولو نه لویه خبره بیا په دې ټولو خبرو د پاسه چې ده نو هغه څه ده هغه دا ده چې د الله تعالی د خبرې په مقابله کې او د الله تعالی د حکم په مقابله کې عقل استعمالول دا بنیادي غلط کار دی غوره او ناغوره پرېږده څوک غوره دی او څوک غوره نه دی څوک لږ غوره دی او څوک ډېر غوره دی دا د غوروالي وجه ده او دا د غوروالي وجه نه ده دا بحثونه په خپل ځای خو د ټولو نه لویه خبره دا ده چې اصل خبره د الله تعالی عقل تعالی دې دپاره نه دی درکړی چې د هغه مخې له راځه د هغه مخې له راځه الله تعالی عقل تعالی دې دپاره درکړی دی چې د الله تعالی په خبره پې ځان پوه کړه
نو د په الله تعالی په خبره بزان نه پویو او دا غي مخ لراته نو د ټولو نه غټه غلطي و نو دا قیاسونه میاسونه ځینې خلک چې هغه د قیاس مخالف دي هغه وی اول من قاس ابلیس اولنې قیاس چا کړو وی ابلیس کړو نو ابلیس چې قیاس کړو غلط کړو نو قیاس غلط کار دی دا ابلیسی کار دی ما او قیاس چې د نص په مقابله کې بالکل ابلیسی کار دی او چې قیاس د نص د فهم د پاره نو بیا ابلیسی کار نه دی ملائکم قیاس کړو ملائکم دا ویلی چې اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ولذلك خو نو قیاس کړو قیاس هم د اجتهاد ته وایي اجتهاد ته نو دا دومره مسلې چې په موجوده زمانه کې راپېخي کې سره بسکو دې سره بسکو په خبره باندې پوه شوي قیاس مکو د مخکورو کې ما ته چا یو شعر راولېږو خبره باندې پوه شوي یو سړی دی نو هغه د یو عالم نه تپوس کوي یو عالم نه تپوس کوي ورته وایي چې دا راته ووایه چې پیشو چې څه شی جوټه کي نو دا اوبه جوټه کي نو دا پاکي دي که پلیتي دي نو هغه ورته وایي چې دا خو پاکي دي وایي ښه وایي پیشو اوس په دې وخت کې په دې ساعت منګکو خرړاو او په دې وخت کو باندې د منګ کینم پرتی دی او په دې ساعت د منګ کو خرړاو او بیا ورله په اوبو کې خله ور واچوله نو دا اوبه پاکي دي کې پلیتي دي نو هغه سه ګس ګول مونته کې شي نو بیا وای نه د جوټه پلیو دغه جوټه خو پاکه ده دا خو پاک نو بیا وته نه دا وس چلو کو دا چې وس دا په دې وخت کې چې دا منګ کې وخړو او فورن ورغه په دې باندې خله پرې لوخي کې ور ولګول نو دا اوس کو دا اوبو ناغه عزت کنه څه وخت پس بیا زمانه تاسو کنه بیا وته هغه رښتیا ده څه وخت پس بیا ټلیفون وکي چې بیا وته ټلیفون وکي ناغه وته وای چې دا علماء لیکلي دي چې نه چې دا شکړي نو دا بیا سره دا بیا مکروه دي او دا بیا ټیک نه دي نو دا مخره ناغه دا چا ویل دي ناغه وته یو عالم متبل هغه وته بیخ دی وزه مخامخ د هدايه د مخه ته پرته ده وای هدايه د مخه ته پرته ده وای دا خو د هدايه مسله ده وته د هدايه نوم نه لې خبره باندې پوه شوي نو دا قسمه خبره به کوم نه را پیدا کې دا جواب به کوم نه را پیدا کې خبره دار چې قیاس نه کې نو بشمیر مسائل په لکونو مسائل لی په لکونو دا مسائل خو په نصوصو کې موجود نه دي د نصوص نه بده استنباط کې او ته قیاس ابلیس کړو نو دا خو بیا تا ابلیس تار سواله کړو بیا د ابلیس تار سواله د دې زمانه خو د انسانانو د نیمه نه زیات ژوند ته ابلیس تاواله کبیا قال انا خير منه د عزتنا غره ما خلقتني من نار انت پیدا کړم د اور نه وخلقته من طين او د پیدا کو د خټنا قال فخرج منها ان الله تعالی ورته وی چې وسته وزر د جنت نه د جنت کې وکړه اوس دی وته نو ویل تا چې کوم قیاس کو ځکه چې دا خو په خپل بداهتن غلط دی نو د خدای د خبره په مقابله کې به تاسو قیاس کې خو دې معنا دار چې د دې هم دا جواب دی کنه چې فخرج منها فانك رجيم چې په لعنت کو دا الله تعالی د خبره په مقابله کې چې سړی عقل پیش کوي خداغه مطلب دا دی چې هغه لعنتی دی نو داغه جواب دی فخرج منها وزر دی جنت نه فانك رجيم تويشتل شوی رجیم دی ته وای چې پکانو وشته چې څوک دی په پکاړې ولي نو اوسه پورې دا شیطان چې دی نو هغه څوک مرته وای چې لعنت او مخ دې تور شه شیطان چې هغه ټول ورته شیطان په لار روان هغه مرته وای شیطان مخ دې تور شه هغه په لعنت وای وان عليك لعنتي او بشک بتا باندې ما لعنت دی لا یوم الدین د قیامت دور دی پورې نو د قیامت دور دی پورې لعنت نو بیا د قیامت دور دی نه خو بیا به خود لعنت دغه جل د خو بیا بل ششتره نو د قیامت پورې لعنتی نو خبر توبه او د عمل صالح کوم ځای پاتې شو خو مطلب دا دی چې ټول عمر په لعنت کې بیت نو قال دو وی رب ادم رب ګور الله تعالی ترب وی او فانذرني دوام د الله تعالی نه غواړي دی وی بس الله تعالی ترب وی او دعا د الله تعالی نه غواړي د توحید وی نو دا کار خو شیطان کوي او قیامت منی الی یوم یبعثون نو قیامت منی نو بیا ابل دې کې وی فبما اغويتني ځان ته گمراه هم وی او دلته خپل وی لو غوینهم ذ خلق گمراه کوما او الا عبادك منهم المخلصين تقدير منی نو تقدیر منی دعا د الله تعالی نه غواړي قیامت منی نو ته نور څه غواړي سجده د الله نه بغیر بل چاته نه کوي نو ته خدای توحید وینو ته توحید هم دغه ته وینو نو بیا ګناه څه ده وای ګناه هم دغه ده کنه الله تعالی خبره نه مني حکم نه مني او توحید دغه حکم منلو ته وایي
قال نو دوی رب ای زما ربا فانظرنی نو چې تا زلانتی کړم نو مال بیا مهلت راکا الی یوم یبعثون دا ورځ پورې چې دا خلق به پکې را پیدا کیږي بیرته را پورته کیږي مطلب دا دی ګوره یعنی هغه خپل خباثت په دې ځای کې ښکاره کوي چې د قیام چې کله دا خلک دوباره را پورته شي دا پورې ما ژوندی وساتم مړ به نه شم د مر نه بم بچ شم د خدای له دوکه ورکوي نو دا د ضلالت نه دی دی په دې پوه نه دی چې خدای پاک زما د خبرې نه خبر دی دی په دې ښه پوهېږي چې زه خدای له دوکه نشم ورکولی خو د الله تعالی چې رجیم کړو نو دې معنا دا ده چې خو خبیث دی که نه چې خبیث نه وی نو الله تعالی هسې رجیم کو اوس په دې وخت کې دی دا خیال دی زه به خدای له دوکه ورکړم چې خدای به ورته زه د یوم یبعثونه پورې ته ژوندی پاتې شم نو بیا به مې نعوذ بالله بیا خو به مې وجلی نه شي ځکه چې یوم یبعثون نه پس خو بیا مرګ نه د بعد الموت نه پس خو بیا مرګ نشته که نو دیر دی باس بعد الموت نه تاسو نه دا تاسو کوم دیر دی باس بعد الموت نه څنګه خبرو دا جنت کې څه د درس تنظیم ولته درس کې څه جنت کې دا څه تقریرونه کېده چې دا ټولې مسلې معلومې وي الی یوم یبعثون قیامت او باس بعد الموت او خلق او دا ټولې خبرې دا ته معلومې دي نو څنګه ته معلومې تا ته ما وی چې جنت کې چې کومې خبرې اخلاقیات او ندی د الله تعالی د بندګۍ چې کوم بنیادی خبر دی هغه فطری ته ورالته خلکو ته معلومي بس هغه فطری الته معلومي ا دې وجه چې واپس کوم خلک لاړ شي نو هغه ته د نصیحتونو ضرورت نه وي چې سړی به د خپل بچو ته نصیحتونه پکې کوي او خپل ښځې ته به نصیحت کوي یا به ښځه خاوند ته وایي چې ګوره دا کار دی او دا خبره دی داسې ښه ونه کړه دا وګوره داسې نه ده او د خدای نه لږ ویرېږه او ګوره دا ته څه کوې دا به پکې نه وي بیا دا یو بل ته به وازونه نصیحتونه نه وي دا فطري طور به په خپله د هر څه ټیک روان خجی قال دوی ربی زما ربا فانظرنی الی یوم یبعثون مال مهلت راکه دا ورځ پورې دا خلک برا پورته کیږي بیا قال نو الله تعالی ورتوی فانک من المنظرین بشکته د مهلت ورکول شونه ته دا غچا نه چې ته مهلت ملاو دی یعنی ار چاته خو د قیامت پورې مهلت نه دی ملاو خو سم مهلت خو چاته ملاو دی کنه نو تا ته مهلت ملاو دی خو الی یوم الوقت المعلوم تعالی یوم الوقت المعلوم پورې ملاو دی نور چاته به کم ملاوي خو مهلت باغی ته ملاوي نو ته د هغه چا نه شوې چې چاته مهلت ملاو دی البته ستا مهلت څومره دی نو هغه الی یوم الوقت المعلوم تر دغه ورځې د هغه وخت معلومه پوره دی چې هغه نفخه اوله ده چې اول ځل شپېلې وشي او ټول خلک مري نو ته به مرې داسې نه چې ته به ژوندی ګرځې قال نو د بیاوی فبعزتک استا په لویۍ مې د قسمي لاغوینهم اجمعین نو زه به دې اغوا کم ټول زه به دې ټول اغوا کم زمونږ پر پښتو کې اغوا او په اردو کې اغوا دی ته وایي چې اوچته کې او ګاډي ته واچوي او سترګې وله وتړی او په تاخانه کې بند کړي او وایي چې دونه پیسې راوړه دې ته اغوا وایي او دا په یونیورسټو په کالجونو په سکولونو په ریډیو په ټي وي چې دا اغواکاري روانه ده دې ته اغوا نه وایي چې د خلکو دماغ یې وران کړه د خلکو عقیدې خرابې کړې فکر یې وله برباد کړه نو د فکري اغوا د نظریاتي اغوا ته څوک اغوا نه وایي حالان کې اصل اغوا خو نظریاتي اغوا ده شیطان خدا نه دی ویلی چې زه به څه کوم زه به ګرځم او خلک به ګاډو ته اچوم او بیا به په تاخانه کې بندوم هم به چې پیسې راوړې هغه څه وایي داسې اغوا به کوم اغواکار دی شیطان څه دی لاغوینهم زه به دا ټول اغوا کوم نو ټول انسانان اغوا کړي دي څوک اغوا کړي نو دا ټول کافران دا ګمراهان دا بېدینه دا ټول څه کړي دي اغوا کړي دي نو څنګه اغوا کړي دي سترګې وله تړلې په تاخانه کې بند کړي اغوا اصل کې فکري اغوا ته وایي دا جسمانی اغوا چې کومه ده دا خو دویم نمبر اغوا ده دا خلک هم دو نمبر او دا کار هم دو نمبر دی نو اصل کې اغوا دغه ته ویل کېږي لوی اغواکار شیطان دی او لوی اغواکار هغه پیر دی لوی اغواکار هغه لیډر دی لوی اغواکار هغه امیر دی لوی اغواکار هغه استاد دی هغه پروفیسر دی چې هغه خپل کشران د الله تعالی د لارې نه اړوي نو که پیر دی او که امیر دی او که فقیر دی او که بل بلاله او که بله بلاله او که استاد دی خدا اغواکار دی ته وله پیسې ته وله شاګردان لیږه بچي له فیس ورکوه چې زه یونیورسټۍ ته زه کالج ته زه سکول ته نو پیسې هم درنه اخلي او بچی هم درله اغوا کوي پیسې هم درنه اخلي او بچی هم درله اغوا کوي او ته تپوس نه کوې د بچي نه چې بچی تا ته څه وویل هلته په سکول کې هلته په کالج کې تا ته څه سبق وایي وایي زه ورکېږه خو چې څه درته وایي خو زه ګرده خو فیس وړاو نور په تندرې مه لګوه حاجي دا اغواکار دي که نه ښه دا نشریاتي ادارې ټولې اغواکارې دي پوهېږې په خبره باندې دا ریډیو او دا ټي وي اغواکاري کوي
وایي دا میډیا ټوله اغواکاري کوي دا ستا په نت کې چې دا څومره سیزونه دي که نه دا ټول اغواکاري کوي اغواکاري کوي الا ماشاء الله لږ لږ سیزونه ته پکې دا د دین کار څه شی پکې ګورې الټه ته به شی نه ګورې الټه تا ته به پکې بل څه شی راولي مخې ابره ته مخې ته کوي اوس دا پکې تاسو ګورئ که نه عیسی وایي زنده خدا سے ملو ته ورته شی ګورئ که نه نه درته ناڅاپه راشي هغه عیسایانو پکې خپل میسج ورکړی درته وایي ته دا وایي دا مونږ دا بایبل هم وګوره دا بایبل وګوره ته به یو شی نه ګورې تا ته به دا ګوره فبعزتك ستا په لویې مې د قسمې لأغوینهم زبدي اغواکم زبدي ګمراهکم دا اغوا ده اغوا زده که اجمعین دا ټولو الا عبادک منهم المخلصین سوا د ستا دغه بندګانو نه چې هغه تا خالص کړي دي دې کې اوس دې الفاظو ته ګورئ دې چې وایي زه به دی اغوا کم ګمراه به کم نو دې معنا دا ده چې ګوره چې زه ګمراه نه کم نو دا نه ګمراه کي نو دا فضیلت د آدم شو دا د آدم علیه السلام او د بنی آدم فضیلت شو چې دا شیطان هم په دې پوه دی چې ما نه ګمراه کړي که نه نو دا ګمراه کېږي نه نفس ور سره دی خو نفس چې دی هغه سړی کافر کوي نه دا د کفر طریقې چې نفس سړي ته ښیي نو دا د ابلیس په دې اغوا یې ښیي دا د ابلیس په دې تعلیماتو یې ښیي نفس زیات نه زیات دا وایي چې غټې غټې شوړې وه او دا کوه او دا کوه او دا حیا او د بې حیایۍ پروا مه ساته او خورا او سکه او ارام او حلال مه ګوره او دا خو دا نفس سړي ته د کفر هغه لارې نه ښیي چې کوم ورته ابلیس ښیي د دې وجه نه تا ته ما ویلی چې نفس دشمن نه دی خلک وایي که نه د عامو خلکو وایي د انسان دوه دشمنان دی یو نفس دی او بل شیطان نفس ته خو خدای دشمن نه دی ویلي قرآن کې خدا نشته چې نفس دشمن دی حدیث کې خدا نشته چې نفس دشمن دی دشمن خو شیطان ته ویلی دي نفس چې دی د نفس مثال د بچي دی بچی چې ډېره مران شي نو دې معنا دا ده چې ستا خو بچی دی تا باندې دا لازمه ته د هغه تربیت کوه چې ډېر روانیم کوي نو دې معنا دا نه ده چې ته د لاس نه ونیسه او سیند ته یې واچوه دا دشمن دی نه دشمن نه دی دا خو ستا دپاره انما اموالکم و اولادکم فتنه دا ستا د مال او دا بچی تا دپاره ازمایش دی نو ستا ټول عمر په دې کې ازمایش دی چې دا بچي به ورانیم کوي دا به ورانکاریم کوي دا به غلطیانیم کوي کله کله تا هم په غلطۍ به اماده کوي خو ته به ده ته دشمن نه وې دا ستا دپاره چیلنج دی ته به د تربیت کوې ته به د سمې لارې ته راړې ته به د سره دشمني نه کوې ځکه خو تا سره په زړه کې د ده مینه اچولې ده او دا ستا ازمایش دی نو بعینه 100% د نفس مثال داسې دی لکه د سړي اولاد بس نو اولاد خو کله ښایي کله وراني هر څنګه چې نو دا به ستا تربیتي پکار دا ده چې د اولاد د تربیت کوشش وکړي چې هغه بیا ته غلطي کوي چې هغه تا ته وایي چې داسې مه کوه ان النفس لاماره بالسوء هسې خو به تا ته وایي چې غلطي وکړه مال هر څه چې مال را پیدا کړه ارام یې وکړه حلالي مال راوړه خو ته به ورته وایې چې نه داسې نه ده که نه ګوره داسې ته مه کوه که نه پکار دا ده چې څنګه بچی ته وایي چې بابا ماله دا شی راکړه ته ورته چې نه دا خو درنه نه در کوم دا خو صبر وکړه دا چلو که نه بیا بیا دله درکړم سبق ووایه نو بیا بیا دله درکړم نو دا شی چې دا نفس تا ته وایي چې ماله دا راکړه نو ته ورته چې صبر وکړه تا نه در کوم تا لغلی کښېنه لغلی کښېنه صبر وکړه نو څنګه چې ته بچي ته وایې نو داسې د نفس ته هم وایه څنګه چې نفس ته وایې داسې نو مطلب یې دا دی چې دا د ما یو د پویولو دپاره دا مې په دې باندې ډېر غور کړی داسې خبره نه ده چې دا بې غوره خبره زه کوم نفس ته قرآن او سنت کې دشمن نه دی ویلی شوی دا دشمن نه دی دشمن شیطان دی شیطان ته دشمن ووایه او نفس چې دی دا البته دا ده چې په دې ځان پوه کړه چې دا نفس در نه شیطان چېرته کې خوا دې خوا نه کړي دا شیطان یې له په لاس کې وانه لي لکه څنګه چې دې ته ګورې چې یاره دا بچی رانه څوک یې غوا نه کړي داسې نه چې زه سکول ته ولېږم او په لاره کې چا تختولی نو دې ته خو به سوچ کې که نه دې ته خو به سوچ کې دروازه کولاو ده که نه ده کولاو هلکه ماشوم څه شو هلکه چېرته کې دغه ته پرېوتی نه چېرته چا یې غوا کړی نه چېرته چا په بله نه چېرته چا په بله بده نه یې اړولی چا په چرسو نه یې راړولی دغه شانې به ته د دې خپل بچي چې څنګه خیال ساتي داسې به د خپل نفس خیال ساتي چې دا نفس مې چېرته شیطان پې چېرته لتی نه یې ورړولي دی چېرته کې په بله نه یې روان کړی هر وخت به د خپل نفس جایزه لې د خپل نفس جایزه لې ولتنظر نفس ما قدمت لغد هر وخت دې ته جایزه له څنګه چې د بچي جایزه لې څنګه چې د بچي تربیت کې داسې د خپل نفس تربیت وکړه نو دا بالکل دا بنیادی خبره ده نو دی وایي چې دا فبعزتک لاغوینهم الله تعالی ستا په لویۍ مې د قسمې زه به دې ګمراه نو دی خو د خپل نفس ګمراه کړی تکبر ته یې اماده کړی دی په دې پوه دی
چې کله دا نفس ډیرم خراب شي خو زما د نفس نه خراب نه دی، د شیطان د نفس نه ستا د نفس خراب نه دی. په دې پوه دی چې ما ګمراه نه کړو دا نه ګمراه کېږي. ها جی نو دا فضیلت د آدم شو. لأغوینهم اجمعین، زه به دې ټول ګمراه کم او ځان سره به ملګري کوم. نو الا عبادک منهم المخلصین، سوا د ستا د بندګانو نه چې په دوی کې چې هغه مخلصین دي، خالص کړی شوي دي. څه مطلب شو؟ مطلب دا دی چې شیطان دومره غټې غټې دعوې نه کوي. په دې پوه دی چې دومره غټه دعوه نه کوم چې بیا یې کولی نه شم. حاجي او دا سیاسي لیډران دونه غټې غټې دعوې کوي که نه چې بیا یې کولی نه شي. خبره باندې پوه نه شوې؟ چېرته لس وټونه به یي یا به نه یي او دونه غټې خبرې به کوي چې زه به داسې انقلاب راولم او په لال قلا به جنډه ولګوم او په روس او په امریکا به انقلاب راوړم. ته خپل ښځه لږ ګوره، ته څومره یې، ته به څومره وکړې، ته څومره غټه دعوه کوې. نو ښځه خو لږ ځان ته ګوره که نه. ګوره د هغه ابلیس نه خو لږ چل زده که چې هغه وایي چې خدای پاکه ستا بندګان به ګمراه کم، خو الا عبادک منهم المخلصین چې کوم تا رانه بچ کړي نو هغه نه شم. نو وایي چې کوم کولی شم نو چې په الیکشن کې ووټونه غواړې نو چې کوم کار کولی شي نو دا به کوم، او چې نشي کولی نو غټې غټې خبرې بیا ډوزې مه وله چې بیا خلکو نه پټېږي. د وټونو نه مخکې بیا غټې غټې دعوې وکړې چې بیا ووټ والې بیا نه دعوې هېرئ، بیا وایي نه دا خبره خو ده. نو ته ووایه نو دا د کولو ده اوس زما، نو تا کوله ولې؟ حاجي د حضرت عمر نه خو د ښکته خبره کوله نه په تقریر کې. حاجي او بیا دی خو عمل دی د یو عام مسلمان عمره هم نه دی. نو ابلیس چې دی هغه په دې پوه و چې وایي دومره غټه دعوه کوم بیا به ډېر بدې ښکارم. نو وایي الا عبادک منهم المخلصین، څه استثنا یې وکړه. وایي دا زه څه کولی شم او څه نه شم کولی، څه خلک راړولی شم او څه نه شم راړولی. پته ولګېده چې د هغه عبادک منهم المخلصین هغه د اغوا کولو کوشش نه کوي. ولې؟ اغوا کولو کوشش خو د پیغمبر هم کوي. نبی علیہ السلام فرمایي شیطان صحابو ته تپوس کو د خدای پیغمبر تا خو شیطان راضي وي او وی بیا وی فاسلم. د اسلم دو معنی دي. فاسلم معنا دا چې فاسلمو زته بچم، یا فاسلم دا ما خو له راشي بیا مسلمانی ما ته نشي ویل. نو هغه خو دومره غټ ظالم دی چې هغه خبيث خو د هغه بے حیا دی، هغه د پیغمبر خو عالم زی پیغمبر ځینې سړی ډېر غټ بے حیاي. خبره باندې پوه شوې که نه؟ خبر ورته پته چې دا سړی فکر څه دی، د دې سړي سوچ څه دی، دا کومه خبره، او بیا به هم راځي او تا ته به هم هغه خبره کوي. نو د دې معنا دا د شیطان بوله په خوله کې لاړې توکلي دی، شیطان سکا اولاد دی. موږ عملاً په خپله تجربه کېږي په دې دنیا کې داسې بې حیا خلک ګینو، بار بار وینو. ښه ورته پته ده چې دا سړی د کوم سوچ او د کوم فکر سړی دی. بیا به هم راځي تعالی ځان به داسې کي لکه ته به وایې چې دی ډوسنه خبر نه دی. نو دا طریقه د چا ده؟ دا د ابلیس طریقه ده. نو پیغمبر خو عالم ظالم راځي، وګوره پیغمبر خو عالم خو ته پته ده دا الله تعالی پیغمبر دی، الله تعالی یې ساتي، الله تعالی عصمت ولا ورکړی دی، وحی پرې رالیږي، الله تعالی برای راست نگرانی کوي. ها جی ځینې خلک مونږ ته وایي یاره د دې ځینو خلکو نه چل زده کوي ډېر غټ محنت کوي. ما ورته وایي چې چل زده کوي بیا د ابلیس نه زده کوي، هغه د نه هم غټ محنت کوي. دا کومه قصه شوه تا ته؟ محنت کوي نو بس دا په حقه شو. بس د ابلیس امره محنت د چا د آدم نشي کولی. وایي کوي که نه محنت کوي چې پیغمبر خواله راځي نو ته محنت څه ته وایې؟ د محنت کړي د محنت نه ډېر وایي نور څه کوي نظریه خطا ده او د محنت نه ډېر زیات متاثر یم. نو د محنت نه متاثر کېږي بیا د ابلیس نه متاثر شو. ځکه چې ابلیس غټ محنت کوي. لږ څو زره کاله وشو چې هغه روان دی او نه ستړی کېږي او نه په قلاره کښېني، نه ریټایر کېږي، نه دمه کوي او نه خپلو خلکو ته وایي چې هلکه بس دی زه نو ستړی شوی یم، آخر دماغ بیخ ووته. و تاسو څه کوئ که نه؟ نه دم په دم ځوانېږي. په دې باندې پوه نه شوې؟ هر دم روا ہے زندگی. خبره باندې پوه شوې چې وخت تېرېږي نو د جوش او جذبه زیاتېږي. نو بیا خو د ده نه متاثر شو ځکه چې هغه ډېر غټ محنتي دی. الا عبادک منهم المخلصین، سوا ستا د هغه بندګانو نه چې هغه تا چون کړي دي، چې تا رانه بچ کړي دي که نه او تا خالص کړي دي. نو په هغې خو زما وس نه کېږي. ورځم به پسې وایي خو وس به پې کېږي نه. مطلب یې دا دی چې وس یې په دې نور هم نه کېږي، خو په هغې کې هم په خپله څه نخره مخره خو په ده کې شته که نه، ځکه خو چې هغه ورته ګیا دغه کښې نو به دی هم ورپسې ورمخکې شي. چې هغه ورته ګیا وشڼئ جو به دی هم
قال نو الله تعالی ورته وی فالحق په حق مې د قسمی فالحق قولی فالحق قسمی په خپل حق مې د قسمی او والحق اقول او د حق خبره کوم همیشه مطلب دا چې خبره وکم نو دا بیا د کانی کرخه ست وی کانی کرخه خاص نوم دی والحق اقول هغه خبره صدا چې لاملا ان جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين زبدکم جهنم لاملا ان خامخابد جهنم سکی په سکی کم ها خامخابز دوزخ سکی په سکی کم من کستانا و ممن تبعک او دا چانه چې پتا پس در روان دی منهم د خلقنا اجمعین د ټولنا به د جهنم ډکم په خبره باندې ته پوښوي که پوه نشوي دا مطلب شو چې ابلیس په لار روانه نو الله تعالی ورته ویل املا ان جهنم منک او ممن تبعک منک کې دیم دی او دا ټول شیطانان پکې دي او ممن تبعک منهم اجمعین کې انسانان او پیریان ټول را دا قل ما اسالکم علیه نو د مکی د خلکو ته وایي چې څنګه چللې د ابلیس د خوونه در پکې پیدا کیږي نو بیا د ابلیس لعنت تم تیار شه او بیا د جهنم تم تیار شه قل ما اسالکم علیه من اجر وما انا من المتکلفین بیا اول د کلام له بیا خبره بیا د سوره اسوات سر له بیا لاړه حاجی چې ان هذا لشیء یراد زی دا پیغمبر د ځان غټ سړی جوړی او موږ ته وایي چې موږ سره مرګري شه نو په موږ باندې ځان غټی نو دا غي جواب دی قل ورته وایا ما اسالکم علیه من اجر ځان پچانه غټ کوما ولی ځکه ځان غټول دوه قسم دي یا دا چې سړی پیسې غواړي د خلکو نه مطلب په دې ټول ارسه کې صحیح دولت جمع کولی نو دولت جمع کی نو ځان نه قارون جوړ کی نو غټ سړی جوړ شي نو دا خو ستانه نه غواړم او دویم دا چې د سړی مزاج داسي بس نور څه مزاج یو دای مزاج چې زه په یو مجلس کې وای نو زه غټ سړی زخ کارې دی نو وما انا من المتکلفین ځان په زور باندې غټو ممنا نه می پیغمبري د ځان اغسته دا در الله تعالی را کړی دا نه دا د وحی دعوه ما د ځان جوړه کړی دا دارات الله تعالی کړی دا او نه دا د اتباع خبره تاسو ته ویم زما خبره منه دا مم خپل خبره نه ده الله تعالی په تاسو لازم کړی زما خبره به منه وما انا من المتکلفین زه ځان په زور غړ سړی نه جوړوم ځان داسې قبه جوبه جوړکم چې ته به وایې دا چې تک حجر اسود دی او یا چې تک قبه الصخره ده ها نو ځان قبه الصخره او حجر اسود نه جوړوم چې راځي او مخ کولوي او به زمانه تاویږي او زه د یو شی مچ الکه پر ټول دنیا کې د شی نشته دا کار نه کوم ما انا من المتکلفین د دې وجه نبی له صلی الله علیه وسلم کې دا تکلف نه و چې دا د خلکو نه ممتاز جامه دا ممتاز پیزار یا دا ممتاز ناشته پاسته څه خاصه طریقه دا څه شی نو په لار چې روانو مخکم ته رستم ته خلک به مخکم تلو رستم تلو ور سره خوا کې ممتلو مجلس کې چې بناسو هم داسې بناسو چې بار نه بسړی راغی تپوس به کو وی محمد صلی الله علیه وسلم څوک دی ها بداس به تکلف وما انا من المتکلفین صحابه کرام هم دغه طریقه و حضرت عبد الله ابن مسعود وی چې صحابه کرام کمال داو چې هغه سو اعمقها علما ټول نه زیات جوور علم واقلها تکلفا او تکلفات پکې نه بالکل سیده ساده خلک وو چې ملاویدا هغه خړل چې کم زیاده ناست ملاویدو هغه کې ناشتل څنګه چې چا څنګه عام ساده ژوند چې څنګه خلکو تیرو همداسې به تکلف ژوند تیرو او ابرها قلوبا زړه ټول نه پاکو د زړه ډېر پاک خلک د زړه پاک خلکو تکلفات او بناوټونه پکې نه وو تکلف تصنع پکې نه و بناوټ پکې نه و په زور باندې میزان غټ کو نه چې پر خله کې د الفاظ هم داسې وایي چې ته به وایي داسې غټ خلن کې هغه आवाज داسې نه دی خو ځان په زور داسې غټ کې المتشدقون المتفاهقون چې دا پر ډکه خله داسې غټ خبرې ته جوړې دا نه دی پکار دا تکلف دی دا حدیث کې د دې نه من راغلی وممن تبعك منهم اجمعين تان بهم ډکمو دا چانه جستا تابعداري کوي ټولونه جستا تابعداري سو کوي دا ټولونه به ډک نو دا ورته وی چې قسم
قل ما اسألكم علیه من اجر ورته وایا زه نه غواړم تاسو نه په دې باندې څه مزدوري وما انا من المتکلفین او نه زه ما د بناوټیانو نه د متصنعینو نه د ځان نه د جوړونکو په شانتي ځان جوړونکو کې زه شمال نه یم چې د ځان بناوټ کوم او تسل پښتو کې ورته بنوټا وایي بنوټا نو دا بنوټیانو په شانتي نه یم ان هو الا ذکر للعالمین دا مطلب شو ان هو الا ذکر للعالمین نه دا قرآن مگر نصیحت دی د مخلوقاتو د پاره د ټولو مخلوقاتو د پاره د هر زمانه د انسانانو د پاره عالمین مطلب د هر دور خلق قیامت پورې د هر دور خلق د پاره ولتعلمن نبأه بعد حين او یقینا تاسو به پوه شئ د دې په دې خبر باندې د چې کوم خبرې ورکړې دي نبأه د چې کوم خبرونه ورکړې دي د چې کوم تنبیهات او کوم چیلنجونه درکړې دي نو نبأه دا چې کوم ذکر دی قرآن مجید چې کوم اخبارات او کوم خبرې د تور کړې دي نو دا به یقینا تاسو به خبر شئ بعد حين د څه وخت نه پس څنګه چې ژوندی نو پته به ولګي چې تا د الله تعالی ذکر دی او کنه دی دا غالب دی او کنه دی دا د دنیا د انسانانو مزاج او خویونه او عادتونه او رویه بدلی که نه بدلی نو چې کوم ژوندی نو هغه په خپله ویني چې اوهو دا څنګه چل دی دا کتاب خو داسې کتاب دی دا خو رښتیا داسې غالب شو او چې مړی نو هغه به نور د ټلیفون ونه کړي که نه هغه ته به هلته پته ولګي چې شیخ خو خبره خو رښتیا وه هغه ته خو به په خپله پته ولګي په قبر کې چې دا مخالفت کوو نو څنګه چلو نو لتعلمن نبأه بعد حين نو بعد حين معنا دا ده چې ژوندي به په ژوند کې ویني او چې کوم مړه دي نو هغه خو به خامخا په قبر کې ویني بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم خالص په امداد د نوم د الله چې ډېر زیات مهربان او همیشه مهربان دی سوره الزمر د دې سوره الزمر زمانہ دا د هجرت حبشه نه مخکې ده یعنی گویا کہ سن 5 ہجری نه دا مخکې نازل دی ځکه چې په دې کې وارض الله واسعه د الله تعالی ځمکه ډېره زیاته فراخه ده نو هجرتو کې مطلب دا دی چې په خپل وطن کې د الله تعالی دین باندې عمل نشي کولای نو بس وطن پرېږدی خو دین مه پرېږدی وطن پرېږدی خو دین مه پرېږدی او په دې صورت کې بیا عمدغه دلایل دي د توحید او د هغې بیانات د رسالت دلایل بیا به ته په دې کې دا خبره وکړي چې انسانان دوه قسمه دي خبره باندې پوه شوې انسانان دوه قسمه دي ډلې چې کوم دي دا ډلې دوه قسمه دي څه ډلې هغه دي چې په دنیا کې خو ډلې کېږي خلک خو هره ډله نه مفیده ده او نه ډله خرابه ده کومې ډلې والې بنیاد کومې ډلې بنیاد چې درست دی نو د هغې انجام هم ټیک دی او د کومې ډلې بنیاد چې غلط دی نو هغه که لویه ډله ده خو هغه به جهنم ته رواني وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا او وسیق الذین اتقوا الى الجنة زمرا د دې وجې نه دې ته دا زمر خلکو به د دې مکې خلکو به په دې خپل ډلهوالي ډېر غټ فرق کوو او دا به په ذهن کې و چې دا محمد صلی الله علیه وسلم خدا دی ګوره ورته د ملګري تی نه مونږ هم تی نه ګډوډ کوو او دی مو ته په خپله وایي نو څه ملګري تی یو خوا لاړه صبر نو دی خو په دارې تعالی واله شي نعوذ بالله من ذلک نو الله تعالی ورته جننه صبر وکړه دا صورت چې دا صورت الزمر پرې صورت سواد پسې دننه کېښودی پسې فوراً کېښودی شو نو دې کې یو دوه خبرې ډېرې زیاتې اهمې لکه مثلا اوله خبره په دې کې دا ده چې هلته دا ویلی شوي وو چې ان هذا لشیء یراد د دې محمد صلی الله علیه وسلم نور څه مطلب نه دی خو دا به موږ باندې خپله مشري قایموي نو الله تعالی ورته په دې صورت کې وایي چې نه ګورې خبره داسې نه ده الا لله الدین الخالص دا محمد صلی الله علیه وسلم چې د کوم دعوت تاسو ته د کوم دین دعوت تاسو ته درکوي نو دی په خپله په دې کې مخلص دی او اخلاص دې ته وایي چې سړی یو کار کوي نو د هغه مقصد صرف د الله تعالی رضایي نو د ده مقصد هم صرف د الله تعالی رضا او د آخرت کامیابي ده د ده مقصد په دنیا کې نوره څه خبره نشته دا تاسو چې که په ده باندې کوم اعتراض کوئ نو دا د ده دعوت او د ده د دې چې کومه خبره دی د توحید کوم بیان د تقید هغې خبرې باندې د نه پوهېدو وجه باندې تاسو دا اعتراض کوئ که په هغې تاسو غور کړی وی نو دا خبره دا اعتراض به تاسو نه کوو یو خبره شوه دویمه خبره چې دا نو هغه ډېره زیاته اهمه ده اگر چې تفسیرونه نه ده لیکلي خو هغې ته ډېر سوچ وکړه هغه څه ده هغه دا ده چې الله تعالی په دې صورت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلي ورکوي چې ګورئ د دې سواد سوره سواد کې دا خبره وه چې دې کافرانو نه
ته چې کله د ابو طالب سره دی راله که نه او نبي علیه الصلاة والسلام ته خبره کوله او بیا نبي علیه السلام ورته وایي زه دنه یو کلمه غواړم تدین لهم بها العرب وتؤدي لهم عجم الجزیه نو دی بیا وی چې ان وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم زي چې زو خپل خدایان راټینګ کې او اجعل الالهه الها واحده دا دومره خدایانو نه یو خدای جوړ کو اوس ګوره دغه وخت دی چې په دې وخت کې دوی وایي چې دا خدایان دي همدا د مکې سرداران چې 15 کس راغلي دي نو دا خو د مکې هغه کوچ دي د سرداران دي هغه لوی خلق دي ملأ دي او د دوی د عقیده ده چې دا الهه چې کوم موږ ورته الهه وایو نو دا الهه دي اجعل الالهه الها واحده یو خدای نه مني الهه مني او دې ته باقاعده الهه وایي خو په دې لږه زمانه کې په دې کال نیم کې په دې لږ دور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت دی قوت ته ګورئ د خبرې باندې غور کوه د نبی علیه السلام د قوت د دعوت دی قوت او د زور ته ګورئ چې هغه مکه معظمه ده هغه کمزورې حالت دی د صحابه کرامو د نبی علیه السلام خبره ته څوک وګ ډېر نږدې خو د دې باوجود د نبی علیه السلام د دعوت او د صبر او د استقامت او د عزیمت دی اثر ته ګوره چې په هغه صورت کې وی جعل الالهه الها واحده او دلته وی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا د خپل خبر نه ډېر راخکته رااله وینا مونږ چې د خدایانو عبادت کوو دا خدایان نه دي الا ليقربونا الى الله زلفا دا هم خدای ته ورنږدې کوي نو پته ولګی چې چا په خپل فکر کې ترمیم را پیدا کړ دا د حق دغه قوت نه خده دا د دې صحابه په دماغو کې دا خبره اچي او زما ستا په دماغو کې دا خبره اچي چې ته په خپل موقف ټینګ ودرېږه بظاهر به داسې نه ښکارېږي چې ستا موقف څنګه دی بظاهر به داسې اثرات نه ښکارېږي خو د دشمن په ذهن کې به ستا د دې خبرې یو نقشه کینی د دشمن په ذهن او په فکر به ستا روب کینی دشمن به په دې مجبور شي چې په خپل نظریاتو باندې نظر ثانی وکړي نو که ته په خپل عقیده او په خپل فکر مضبوطی عزم دې مضبوطی قوت او استقامت در پکې نو ته به نه رستو کېږي دشمن به رستو کېږي او دا رستو کېدل د دې خبرې ثبوت دی چې نن یو قدم رستو شو نو سبا له 100 قدم هم دې رستو کېدی شي او نن چې د په دې کې ترمیم وکړو سبا د دې نه ته توبهګار کېدی شي خو ته عزم او مضبوطه اراده سره د خپل قوت او جدوجہد جاری ساته وګوره ورته چې الته وی اجعل الالهه الها واحده او دلته وی ما نعبدهم الا ليقربونا دا نه دا خدای ته مونږ نږدې کوي نو څه تعویل څه خو به وینو سړی خو به څه خبره کوي چې کومه خبره غلطه رانې کړي نو څه خو به وینو نو بد دی پکې وي او پته به ولګي چې دا یقربونا دی که یبعدونا دی چې دی ورته نږدې کېږي په دې باندې خدای ته نږدې کېږي که په دې چلونو باندې د خدای نه لرې کېږي او دا هم د عقل کار نه کوي دا د دې صورت دا د ټولو نه لویه ډېره زیاته اهمه او ډېره بهترینه اهمه نقطه وه چې تا ته مې بیان بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم خالص په امداد د نوم د الله چې ډېر زیات مهربان او همیشه مهربان دی تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم دا رالیږلی شوی کتاب دی د الله تعالی د طرف نه چې غالب دی او حکمت والا دی نو تنزیل او انزلنا ګوره اول ورته وایي تنزیل او بل وایي انا انزلنا د انزلنا معنا دا چې یو ځل مې رالیږلی تنزیل معنا دا چې نجمن او لږ لږ مې رالیږلی وایي دواړه ټیک دي لږ لږ رالیږي حسب موقع او د رالیږلو فیصله کړې چې رالیږي به دا ټول کتاب او یا دا چې د لوح محفوظ نه سمای دنیا ته ټول رالیږلی دی تنزیل الکتاب او ګوره لږ لږ راځي خو دا کتاب دی د دې نوم کتاب دی دا په دې وجه دې ته کتاب نه ویلی کېږي چې دا دلته ولیکلی شو نه دا برم لیکلی شوی دی دې برم نوم کتاب دی د دې قرآن نوم دی د دې فرقان نوم دی د دې کتاب نوم دی د دې ذکر نوم دی د دې تنزیل نوم دی دا 5 نومونه د دې بنیادي نومونه دي نور هم ډېر نومونه دي خو دا 5 پکې بنیادي دي نو کتاب ته په دې وجه نه وایي قرآن مجید ته چې دا په دنیا کې خلکو لیکلی دی کتاب ته په دې وجه وایي چې د دې نوم کتاب دی که دلته څوک ولیکي او که ویې نه لیکي خو دا کتاب دی الله تعالی سره بره دا لیکلی شوی
او بیا من الله د الله تعالی د طرف نه دی او الله تعالی عزیز دی غالب دی دا خیال دی چې دا د ملنګانو یو کتاب دی نعوذ بالله من ذلک او اسه به خلکو ته سمینتونه کوي او ته وایي چې نه په خدای بشي په تا بشي او وې منه او کنه خامخایو منه او داسې زمونږ د مولیان الله تعالی دې ټول خصاتی دی داسې بیانوي لکه ته به وایې چې داسې د سوالګرو غوندې کتاب دی دا د سوالګرو کتاب نه دی داسې د ملنګانو کتاب نه دی دا د هغه الله تر طرف نه راغلی دی چې العزیز چې غالب دی په دنیا په کائناتو دغه بادشاہي ده رب دی اکه وغواړي نو دا خلک به ورته داسې راټیټ کړي ته ورته څه ده خامخا داسې ورته په داسې انداز بیانوي چې په خدای بشي او په تا بشي او که تا ونه منو نو ګوره کار دی وایي که ومنه کنې نو چې زه جهنم ډېر غټ دی ستا په کې هم ځای شته هلته تنګېږي نه دې باندې پوه شو ته به پکې وروام چې او بیا به هم پکې هلته نور ځې يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ډک شوې که ډک نه شوې به نور هم راواچوه نو ورته وایي چې ته ځې نو زه بالکل لا کلاو در نه منې نه مه منه دا سوال والا کتاب نه دی چې سوال تا ته کوم ها دا مې خوښه ده چې ته دې په نیغه لاره راشي دا مې خوښه ده چې ته دعوت ومنې دا مې خوښه ده چې ته جهنم نه بچ شي په دا مې ارمان دی چې ته په خبره پوه شې دا مې ارمان دی چې دروغ پرېږدې او رښتیا والې دا مې ارمان دی چې د بت پرستانو په شانتې مخلوق ته نه ټیټېږي دا مې تمنا ده په دې خوشحالي الله تعالی په دې خوشحالېږي ولا يرضى لعباده الكفر بندگانو د پاره کفر نه خوښي بندگانو د پاره څه خوښي ایمان خوښي چې دا بندگان سم شي او که ته خامخا وایې چې نه زه دوزخ ته دانګم نو زه دې منې کوم نه لار درته ښیم چې ورځه پسې داسې ورځه وهدیناه النجدین ځه پس او الحکیم حکمت والا دی په دې ټولو خبرو کې د الله تعالی حکمتونه دي په دې کې هم حکمت دی چې په دې مکه کې څوک خبره نه مني په دې کې هم حکمت دی چې دلته د مسلمانان کمزور دي په دې کې هم حکمت دی چې دا په هجرتونو مجبور دي په دې کې هم حکمت دی چې ته اعتراضونه کې او هغه دله جوابونه درکوي په دې کې هم حکمت دی چې ته ډېره خورې او ډېره څکې او هغه غریب صحابه کرام چې دي نو هغه کمزوري دي په دنیا کې دا ټول دا د حکمتونو خبرې دا داسې نه دي چې دا ستا په خوښه دي دا داسې نه چې ته داسې غواړې نو داسې کېږي دا ستا په خوښه نه کېږي دې کې د الله تعالی حکمتونه دي تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم انا انزلنا اليك الكتاب بالحق بشک موږ راولېږه تا ته دا کتاب پر اشتیا بحق بالحق په حق دې کتاب کې هر څه حق دي دې کې ناحق هیڅ نشته د چې د الله تعالی حق الله تعالی له ورکړی دی بس حق دغه دی دا الله تعالی کوم د خدای حق دی دا بنده ده دا د بنده نه دی دا د الله تعالی دی نو دې کتاب الله تعالی ته هغه ورکړی دی د چې بنده له د بندګۍ کوم حق ورکړی دی نو دا د بنده هم دغه حق کېده د چې په بندګانو کې یو بل له کوم حقونه ورکړي دي نو هغه هم د هغې بندګانو کېده په میراث کې ورکړی دی په مشرۍ کشرۍ کې ورکړی دی په څه کې چې کوم حق دی قرآن چاله څنګه ورکړی دی به دا د حق کېده دا حق کتاب دی دې کتاب کې د حق نه علاوه څه نشته انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله نو د الله تعالی بندگی کوا د الله تعالی حکم منا او خبره منا الته دیو قتل کنه شیطان خبره ونه مل نو څنګه غرق شو نو فاعبد الله د الله تعالی عبادت کوا مخلص له الدین چې ته خالص کوونکې الله تعالی لپاره تابعداري چې صرف خالص د الله تعالی ګوره الله تعالی دا نه غواړي چې خیر دې زمام مناو که بل چا نه مجبورې او چا ته څوک دې خوښي نو خیر دې هغه ته ګوره کله کله پکې مال هم راځه نو زه به نه خوشحاله یم نه الله تعالی په دې نه خوشحالېږي شرک باندې الله تعالی نه خوشحالېږي الله تعالی وایي چې زما له دې م کړي او بل له دې م کړي دي وایي دا غله ورکوي ډېر محتاج دی او زما محتاجت نشته وایي محتاج لی ورکړه چې هغه ډېر ضرورتمند دی نو دا غله ورکړه دا ټول عبادت د هغه شو زما نه دی پکار مخلص له الدین فاعبد الله یو د الله تعالی اطاعت خبره منا عبادت خبره حکم منلا دایته وي او مخلصا د زړه نه منا چل ول مکوا بیګار مکوا اجه زړه د بل چا سره دیو ها بظاہر اللہ تعالیٰ تو سر چٹے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں په سجده باندې سر کېږي نو سجده د ازمکه هم درته وایي چې ستا له سجدو سره څه کار دی ته سجده څه لکې ته زړه خدای ته متوجه نه دی نو دا سر دې څه له سجدې په سجده یې ښودی سر په سجده لږ ده چې زړه دې متوجه
دا مطلب شو ہاں جی حریم تیرا خودی غیر کی معاذ اللہ دوبارہ زندہ نہ کر کاروبار لات و منات ہاں جی حریم تیرا خودی غیر کی تب دا وجود زما دی دا جسم او دا زړه او دا زما دی او خودی پکې دی هغه اچولې ده چې کومه د غیر نه زده کړې ده غیر نه دوباره زنده نکر کاروبار لات و منات دا د لات و منات دا شیزونه یو ځل ختم شوي دي دا دوباره راته مه راژوندي کوه د مسلمان په کور کې راته بوتان مږده په جومات کې راته بوتان مږده دا مطلب شو فعبد الله مخلص الله الدین او دین څه ته وایي دین نظام د ژوند ټولې معاملې د ژوند ټولې معاملې اطاعت او تابعداري فعبد الله مخلص الله الدین نو بندگی کې ودا الله تعالی په داسې حالت کې چې ته خالص کوونکی الله تعالی لره تابعداري نو زه خو به ولا وکم خدا به ټیک خبره بل څوک به وکي یا دا خبره به ټیکي چې و نه الا لله الدین الخالص الا خبر شي لله صرف د الله تعالی د پاره دی هغه الدین الخالص هغه دین چې خالص دی د شرک نه پاک عبادت صرف د الله تعالی کیږي د بل چا عبادت چې کیږي کنه نو هغه پاک نه وي هغه کې بس چلی دا هغه عابد چې کوم عبادت کوي کنه هغه کې بم سي چلی او هغه عبادت چې کوم کوي پاره کې بم سي چلی پاره کې بس امیزه شي ځکه خو الله تعالی چې د عبادت کوم خبره کوي پاره کې ټول ناول اخلاص وي الا لله الدین الخالص خبر شي د الله تعالی د پاره دی هغه دین چې هغه خالص دی د ما سوا د الله تعالی نه چې کوم دی اول خو د الله تعالی دین نه دی اخو دین نه دی اخو دین په نوم باندې بدینی خو هغه په حقیقت کې دین نه دی وما سواه ليس بدين الله الذي امر به هغه دین نه دی چې الله تعالی به داغه حکم کړی او لا يستحق الدين الخالص الا الله د خالص دین مستحق او حقدار صرف الله تعالی دی والذین اتخذوا من دونه اولیاء وکسان چې دین ولی سوا د الله تعالی نور کارسازان اولیاء کارسازان سربراهان چې یاره دا د ما په سر باندې لاسي دا د ولی د الله مطلب څه دی ولی مدا ته وای کنه چې سر زما په سر باندې وای د لاس دی خبر باندې پونه شو وستا قدم په هر چا بر دی او د هر یو ولی په سر دی او زور دی ډیر دی پهلوان او د بغداد شاه میرانه او شیخ صنعا چې ته انکار کو په بلا دی گرفتار کو لاړ تر کوپر تر مکان او د بغداد شاه میرانه وستا قدم په هر چا بر دی او د هر یو ولی په سر دی د ولیانو په سر مستا الا لله الدین الخالص خبر شي الله تعالی د پاره د خالص دی او تابعداري د بل چا تابعداري خالص نه ده نو د معبودینو ته وای دا تانه چې تاویږي را تاویږي بیخ دیوزه داستانه نه تاویږي د خپل مفاداتو نه تاویږي دیم ځان له چټه موټه سونداره منډاره پړ کې ساتي د الله تعالی د بندګانو چې کوم خلق تاویږي کنه دا ټیک دي او د الله نه علاوه چې د بل چا نه څوک تاویږي نو دې معنا دار چې غستام سمت ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا دا به وي په قیامت کې ربنا استمتع بعضنا ببعض سوره انعام وایي کنه استمتع بعضنا ببعض د دنه معنا فایده او زماره دنه فایده وا زماره دنه دا فایده وا یا د په وجه زلوي ما لیډر ما دا دومره تاویدو او زمانه ته دا فایده وا چې ما ولا تحفظ ورکاو کنه دا خو یو چې ما سره راغی نو بیا تحفظ شو کنه تحفظ ته بلاو شو یو غل یوازې غل چې د پولیس ونیسي سرمن ته وباسي او د کم غل چې خو شا ډیر شي مرګرین واغه تانه خو به جراوي شنو دا بیا به ته ز شبا دلته په دې دغه کې په مردان کې مدرسه کې یو طالب علم اول غلو خبره باندې پونه شوی غل بیا اغلان توبه کړی ونه ان درګه مردان نه درګه خبره باندې پوښ نو هغه درګه کې تعلیف شوی او بیا په سرور 15 درجه پورې سبق بیا ویل ناغه به د اغلاګانو کیسې کولې وې مونږ به کې باقاعده صاحبانو لا بتور کولا باقاعده او وې مونږ به میله کې باندې چا نجيب وو نو په دې کې به مطلب دا چې اشارات کې پته خو ولګی دا مونږ کنه دیبم دمونه خبرې دو مونږ هم ته خبرې دو
نو بدی چې برار نو موږ به خلکو برا باندې رئیس راکې وي خو در باندې نو چې برا باندې راکې خو نو موږ به سکړو وې دی پولیس به ته چې خو شته نو موږ به ته سکړو موږ به تر ابچ کړو چې را بچ به کړو چې لګ به ته خو دا کړو ته چې شابه تخت شابه الله کار کوه ګټه کوه او موږ ګټه کول ای باقاعده ایسا وا باقاعده نو ربنا استمتع بعضنا ببعض نو دا د وړه سطح د غلو دا چې د بل سطح دا ولي دا خو د برنه دا ولي کیږي دا ځکه چې د برنه چلز د کوي کنه په بر سطح باندې د سپینې جامې غلې او لاندې دا قسمه دا چې چاکوان وسره هغه سره چاکوان نه هغه سره قلم او کاغذي هغه سره بل نظام دي ا دې وړو سره چاکوان ماکوان بلیډونه وسره دا په دې طریقه جبونه وي هغه په بل طریقه وي نو دا یو بل نزدکای کنه دا یو بل تحفظ کې ربنا استمتع بعضنا نو دین خالص صرف د الله تعالی دی دا نور خو د مفاداتو د پاره او د غلا د پاره او د دوکې د پاره او د دړاکې د پاره او د قوم د جبونو والو د پاره یو بل سره ناست د دې سمته دې هم دا کار دا د قوم جبونو وي څوک لګ وي څوک ډیر وي او چې څوک ډیر وي او ډیر خلکو له پکې شاور کوي نو دا تحفظ ډیر کیږي او چې څوک پکې صرف ځان لګي نو هغه ټک ټوکه هغه جیل ته مرواچي ځکه چې هغه چاله ایسه نه ور کړی خجي الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولیاء او کسان چې دین سي سوا د الله تعالی نه نور کار سازان د بلچا سر په خپل لاس باندې کړي چې زما په سر ستا لاس دی نو اغي وای ما نعبدهم من د دې بندګی نه کو الا ليقربونا الى الله زلفا مگر چې دې نزدیک موږ الله تعالی ته نزدیک ول چې الله سره مرتبه او چتی شي دا به موږ خدای ته نزدیک کوي نو پته نه لګي چې خدای ته نزدیک کوي که خدای نه لری کوي حقیقت کې لری کوي خو ستا عقل کار نه کوي مطلب دا دی چې د کافر سړی د بيدینه سړی د گمراه سړی عقل کار نه کوي د عقل الټي چې کوم شی خدای نه د لری کېدو ذریعہ ده نو د خدای ته د نږدې کېدو ذریعہ کړی ده ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون بشک الله تعالی به فیصله وکړي د خلکو په منځ کې پاغه کې دې په کې اختلاف کوو دې کې دا مطلب دی چې اختلاف یوازې دا نه دی چې ته د اسلام خبره کوي نو اختلاف دی جوړیږي په کفر کې هم اختلاف دی اختلاف مبارزه کې دی ولې دا کفر والا ټول په یو بل متفق دي سره دا یوکرین والا مسلمانان دی او دا پیوټن کافر دی که دا پیوټن کافر دی او دا یوکرین والا زیلنسکی مسلمان دی دا زبرګ دی دا په جنگ عظیم کې چې دا جرمنیانو او جاپانیان یو طرف ته وو ترکی ور سره وو دا نو دا جاپانیان او جرمنیان زبرګانو او دا برتانیې والا کافرو که برتانیې والا زبرګانو او دا جاپانیان کافرو ولې د کافر په منځ کې اختلاف نه ولې دا چینیانو او د روسیانو په منځ کې اختلاف د چینیانو او د امریکایانو اختلاف نه دی د روسیانو او د امریکایانو اختلاف نه دی نو چې اختلاف دی نو دا کافر دي که مسلمانان دي نو دا ته چا ویلي یاره جی وای دا اسلام ټول اختلاف دی اسلام ټول اختلاف ته خو ګویا ته ورسره خبر نه دنیا نه ته ګیا خورا ته سره څه خبرې ته ډوډۍ ولې خوري په خلکو دې وړه ګران کړي دا وړه چې ګران دي نو ځکه داسې خلک هم ډوډۍ خوري چې هغې له پکاره دي ګیا یې خوړی بوسې خوړی چې د بوسو د خوراک یو غم ډوډۍ خوري نو وړه به نه ګرانېږي خجی دا مطلب شو ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون نو دا فیصله به کله پوره کیږي دا به کله سر ته رسي وای دا به قیامت کې سر ته رسي زبسته دا خبره کوي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار